نو دې آیاتونو کې الله تعالی د توحید او په قیامت باندې د هغې په اثبات باندې دوه دلایل ذکر کړي. لومبنی دلیل چې دی هغه د انسان د پیدایش دی. مشرکینو ته وایي چې تاسو د قیامت نه منکر یې، نو تاسو دې ته سوچ وکړئ تاسو موجود نه وای، الله تعالی تاسو د خاورې نه پیدا کړی. فإنا خلقناکم، الله تعالی تاسو د خاورې نه پیدا کړی. الله وی موږ تاسو د خاورې نه پیدا کړی. نو د خاورې نه پیدایش یا په دې اعتبار سره چې حضرت آدم علیه السلام د ټولو انسانانو اصل دی، د ټولو انسانانو نیکه دی. نو د هغه پیدایش الله تعالی براه راست خاورې نه کړی. نو بیا به مطلب دا شي چې آدم علیه السلام الله تعالی د خاورې نه پیدا کړی دی، نو الله تعالی د خاورې نه پیدا کړی. او یا دا معنا چې انسان د منی نه پیدا کیږي او منی چې څومره خوراکونه انسان کوي ټول خوراکونه د خاورې نه وي. نو دا ټولو چې کوم حالات په غسیزونو باندې تیر شي، هغې نه نوڼۍ جوړه شي، بیا هغه نوڼۍ هغه د انسان په وجود کې چې کوم دی خوره شي، د هغې نه بیا منی جوړه شي، د هغې نه انسان پیدا کیږي. نو یا دا معنا چې براه راست نیکه د انسانانو حضرت آدم علیه السلام دا براه راست د خاورې نه پیدا دي. نو الله وی موږ تاسو د خاورې نه پیدا کړي. او یا دا معنا چې هر انسان فردن د خاورې نه پیدا دي. په دې اعتبار سره چې انسان کوم څیزونه خوري هغه ټول د خاورې نه وي. ډېر څومره خوراکونه کوي غذا دا د خاورې نه وي او د وجود ته ځي او د هغې خاورې نه بیا انسان کې چې کوم دی منی پیدا کېږي او د هغې منی نه بیا انسان الله تعالی پیدا کوي. نو دا تفصیل په صحیح بخاری کې چې کوم دی امام بخاری رحمه الله ذکر کړل دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه حدیث دی، هغه فرمایي چې کله انسان دا ماده چې کوم دا منی دا د مور پر رحم کې تر 40 ورځو پورې پرته وي. 40 ورځې چې کله په دې منی باندې تیری شي، نو 40 ورځې پس د دې نه د وینې یو جم جوړ شي. بیا چې په 40 ورځې په هغې باندې تیری شي، بیا د غوښې یو ټوکړه جوړه شي. بیا چې په 40 ورځې تیری شي نو 4 میاشتې چې 4 میاشتې په دې مکمل انسان دی جوړ شي. بیا الله تعالی په د باندې یو فرشته مقرر کړي. دا فرشته وي الله تعالی د دې څنګه ولیکما د عمر به څومره وي، څومره عمر ورته الله تعالی یاد کړي هغه عمر د دې انسان په زړه باندې ولیکي. رزق به څومره خوري نو دومره رزق به خوري. دا ورله الله تعالی چې کوم دې فرشته ته پوښتنه کوي، الله تعالی فرشتي ته وي دومره عمر ورله ولیکا، څه به خوري، څومره رزق به خوري، دومره رزق به خوري. هغه ورله چې کوم دی فرشته ولیکي. بیا وی دی به کوم عمل کې څه کارونه به کوي، نو کم کارونه چې دی کوي نو هغه ورله په زړه ولیکي. بیا فرشته عرض کې الله تعالی دا انسان نیکبخت ولیکم کو بدبخت ولیکم، سعید ولیکم کو شقی ولیکم. نو کو دې نیکبخت نو الله تعالی فرشتي ته وی دی نیکبخت ولیکا، او کو بدبخت وی شقی وی نو فرشتي ته الله تعالی وی دی شقی او بدبخت ولیکا. د دې وجې نه دا دعا ډیره ضروری ده چې بعضې خلک ډیر زیات نیکانی او ډیر منځونه هم کوي او تلاوتونه هم کوي او خلکو سره د خیر ښېګړې کارونه هم کوي، آخره کې خاتمه په کفر سره وشي. وی دا الله تعالی چې کوم دی بدبخت لیکلی، نو تقدیر دا په دعا باندې الله تعالی بدلی. د دې وجې نه دعا کول چې یا الله تعالی کو چېرې تا زه بدبخت لیکلی ما، نو خدای پاک ستا خو بېڅه نه کېږي، خدای پاک ما نیکبخته ولیکي. خدای کو دې بدبخت لیکلی نو خدای ستا بېڅه نه کېږي، کو زه جهنم ته لاړ شم نو تا خو بېڅ نه کېږي. نو خدای پاک ما نیکبخته کړي، کو زه جنت ته لاړم زما به ډېر لوی کار وشي او خدای ستا بېڅ نه کېږي. نو دا دعا خامخا کول چې خدای پاک په زړه دې راله لیکلي چې دا بدبخته دی، نو خدای پاک ستا بېڅ نه کېږي ما نیکبخته کړي. نو چې الله تعالی څوک نیکبخته کړي د الله نه څوک تپوس کولی شي. نو دا تقدیر په هېڅ څیز باندې نه بدلېږي سوا د دعا نه. دا دعا خامخا کول. نو دا فرشته ولیکي دا سړی به بدبخته وي یا ولیکي دا به نیکبخته وي. نو دا ټولې خبرې ولیکي، کم ځای کې به مري، څومره قدمونه، دا ټولې خبرې فرشته ولیکي. د هغې نه پس دا فرشته وي عرض کړي چې الله تعالی دا ماشوم چې دی صحیح پیدا کما او که نیمګړی پیدا کما، مخلقت او غیر مخلقت. مخلقت نه مراد دا دی چې انسان بالکل صحیح سالم پیدا شي،
غوږونه هم ډیږي، پوزه هم ډیږي، لاس او خپې هم ډیږي، معذوره نه وي. او غیر مخلقه چې دې نیمګړې پیدا شي. غیر مخلقه مطلب دا چې لاس یې شلي، سترګو کې نظر ني، غوږونه چې کم دی کاڼي، اندام یو اندام پکې کم وي، کمی وي پکې. نو الله فرشته د الله نه تپوس وي څنګه پیدا کړم؟ نو الله ورته وي مخلقه نه پیدا کړه یا غیر مخلقه نه پیدا. نو څوک صحیح پیدا شي او څوک چې کوم نه معذوره پیدا شي. یا د مخلقه او غیر مخلقه نه مدا مراد شي چې مخلقه فرشته چې کوم ټیم کې پکې روح پوکي، الله روح پکې پوکم، اندامونه ورلا برابر کم، او کنا په دې حمل باندې خپل موده تیر شي چې بالکل صحیح سالم پیدا شي، او کنا روح پکې پونه کم، مړې پیدا کم. نو دواړه مرادونه کې دي شي، یا نیمګړې او پورا، یا مړ او ژوندې. نو دا فرشته چې کوم دی الله تعالی او د ټولې خبرې او فرمایي، او دا فرشته د پزله باندې ولیکي چې تاسو د دین استدلال وکړئ چې الله تعالی دا ماشوم دغه نطفه نه پیدا کولی شي، بیا د مور په خېټه کې دنه تربیت کوي. ګوره دا ماشوم د دنه الله تعالی یو خاص ټمپریچر مهیا کړی وي، نه دته ګرمي کېږي نه ورله ساړه کېږي د مور په خېټه کې، او بیا د الله تعالی دنه د دې ماشوم تربیت کوي. زموږ یو مولوي صاحب هغه شکر دی چې دا ماشوم جړا په جړا کېږي نه، کو د مور په خېټه کې دی جړا شو، بیا به کلاري سو دنه دی جاړي نه، دنه د هر یو څیز تنظیم الله تعالی در. دې وجه نه حضرت موسی علیه السلام غالبا په صحیفو کې دا وموي د انسان الله تعالی یو ګیله غونډه کې کړل چې انسانه ته د ایس نه وي ما چې کوم دی پیدا کړی و شپږو میاشتو نه راواخلې تر 2 کالو پورې ته ما د مور په خېټه کې وپاللې. ځکه د امام صاحب په نسبت باندې ماشوم د مور په خېټه کې تر 2 کالو پورې د شپږو میاشتو نه راواخلې تر 2 کالو پورې پاتې کېدلی شي. کم نه کم مدت 6 میاشتې پس ماشوم پیدا شو د صحیح، او زیات نه زیات مدت دا 2 کاله دی. او امام شافعي سی وی چې د مور په خېټه کې 4 کالو پورې ماشوم پاتې کېدی شي. او هغه دلیل د امام ضحاک رحمت الله علیه ورکی چې امام ضحاک رحمت الله علیه چې کله پیدا شو نو غاښونه شي، موږ ورته وی دا کرامت دی. خو عام قاعده او قانون دا دی چې د 6 میاشتو راواخلې تر 2 کالو پورې دی مودې پورې ماشوم الله تعالی د مور په خېټه کې پالي. بعضې په 9 میاشتو، بیا بعضې په 8 بیا بعضې په 9 په 10، خو تر 2 کالو پورې د امام صاحب مذهب دی. نو الله تعالی وی ته ما وپاللې، دنه مې چې کوم دی خوله مې درله پاکه وساتلې، د نوم په ذریعه مې درته خوراک درکو د خپل ذکر دپاره، د خپل تلاوت دپاره. او بیا چې کله دنیا ته رالې بیا مې در باندې ترسو شو، خوله کې د غاښونه نه و چې شیشې د میده کړې وي. نو ستا د مور په وجود کې ما 2 د پیو چینې جاری کړلې چې دا 2 د پیو چینې په ګرمۍ کې به دا یخې وي، او د دې د پی به یخو، او په سړځۍ کې به د دې د پی ګرم. او چې 2 کاله تیر شو دا یو نعمت مې درلوا او درنه واغسو، په سونو نعمتونه مې دله درکړل، غاښونه دې وشو، قسم قسم خوراکونه به دې خوړل. وی انسان چې ته کله رالوی شو په خپلو ودرې زما دشمني دي شروع. نو دا ټول کارونه الله تعالی کوي